ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم مسلمانانو نارینو زنانو اوریدونکو الله رب العالمین لکه څنګه چې په دې دنیا کې د میوو د پاره د ګلانو بوټو د پاره فصلونه موسمونه پیدا کړي دي الله رب العالمین خپل بندگانو باندې په وړي کې یو قسم میوه خوري د وړي مطابق وړي ګرمي د سمېوه الله پیدا کی چې د انسان زړه سره یخي او خوشاله په جمع کې الله د خوراکونه او میوه پیدا کوي چې د انسان بدن سره ګرم شي او د انسان طبيعت ومني الله رب العالمین دغه شانتي ونی بوټي ګلان د موسم مطابق پیدا کړي دی بندگانو لا هر رنگ میوه ورکړي هر خوشبوئی پیراولی د هر میوه خوند او ذائقه پیراولی او وی سکی د میوه سیزن او هغه میوه الله دومره ډیره کې ورزانه کی چار انسان ته ورورسیږي او د هر چا کور ته ورسیږي نو دغه شان الله عز وجل د عبادتونو د بندګیو د سجدو د جړاګانو د دعاګانو د نفلونو د روجو د بندګیو د پاره هم الله موسمونه او سیزنونه بدلی را بدلی
چې یا بنده د روجې بهار در باندې راغې په روجه کې ټول مسلمانان عجیبه عجیبه میوې راوشو کوي څوک ختمونه وکي څوک صدقې وکي څوک اعتکاف وکي څوک تراویح کوي څوک تهجد کوي دا هغه میوې راوشو کوي دا بندگان بیا الله عز وجل بل موسم راولي ذوالحجه را داخلش دا لس ورځې چې اوس نن نه شروع شولې روجې پکې پیدا شي د عرفې په شانتې عظیم الشان ورځ پکې راشي یو عجیبه میوه او سیزن پکې د لوی اختر ورځ راشي قربانۍ غوښې خوراکي هم ثوابي هم خوراکي هم خوندونه هم اجرونه هم د الله دپاره وینه تویږي نو الله رب العالمین بندگانو ته د میوو د عبادتونو سیزنونه ورځ شپې ورکوي والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الله فرمای والفجر سبا میں قسم سحرم یو سیزن دی ډیر بندگان پکې عبادت وکي وجاړي والعصر مازیګر بل یو سیزن دی یو بهار دی بندگان پکې عبادت وکي وليال عشر الله یو لس شپې راولي لس شپې د ذوالحجې راشي لس شپې د رمضان اخیری عشره راشي الله فرمای هل فی ذلک قسم لذی حجر عقل والا د پوی والا خلق او خياران دانشمند خلق الله فرمای د دغه موسمونو د دې ورځو نه د ځان د پاره په هر ورځو کې برخه جوړي مومن په رمضان کې برخه جوړ کړله مومن په محرم کې برخه جوړ کړي مومن په عاشوره کې د ځان د پاره برخه د عبادت جوړ کړي مومن په مازیګر کې عبادت وکړي مومن به د جمعې په ورځ عبادت وکړي مومن با ذوالحجه کې عبادت وکړي د ذوالحجې میاشت شروع شو ابو عثمان النهدي رحمه الله فرمای كانوا يعظمون 13 صحابه کرامو زمنګ د دین مشرانو تابعینو نیکانو خلق السلف صالحین با د 13 قدر کو 13 ته په احترام په درنخ په لویوالي باندې قتل اول العشر الاخير من رمضان د رمضان اخرنی عشره صحابه کرامو تابعینو نیکانو خلقو غفلت کې نه تیروله دویم والعشر الاول من ذي الحجه د ذوالحجې اولنی عشره دریم والعشر الاول من المحرم د محرم د میاشتې اول عشره د ذوالحجې اول عشره د نن ورځې نه شروع ده 9 ورځې دي 9 عجیبه ورځې دي الله ته خوښې ورځې دي تر دې پورې چې کومه عشره د رمضان ده څومره فضیلت لري څومره مقام لري د رمضان شپې غوره دي د لیلة القدر د وجنه او د ذوالحجې د میاشتې ورځې غوره دي د عرفې د وجنه دا عشره د رمضان د لیلة القدر سره برابر ده که په هغې کې لیلة القدر خیر من 1000 شهر یو میاشت راځي چې د 1000 میاشتو نه غوره ده نو په دې عشره کې یو ورځ راځي د عرفې ورځ
چې الله په هغه ورځ اسمان د دنیا ته راکوزیږي او نزول فرمایي او الله په مؤمنانو بندگانو حجیانو عبادت کوونکو باندې الله په ملائکو باندې فخر کوي چې زما بندگان عبادت کوي لګیا دي. دا داسې قیمتي عشره ده. رسول الله علیه الصلاة والسلام ذکر فرمایي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. څومره ورځې په موږ تېرېږي د ټولو ورځو نه چې عمل پکې ته وکړي، کم عمل د کمو ورځو الله ته خوښ دی. رسول الله علیه السلام فرمایي د دې عشرې د دې لسو ورځو نفلونه، د دې لسو ورځو تلاوت، د دې لسو ورځو دعاګانې، د دې لسو ورځو صدقات، د دې لسو ورځو بندگی الله ته د ټولو ورځو نه غوره افضله ده، بهتره ده. صحابه کرامو تپوس وکړ ولل جهاد فی سبیل الله. اذا الله رسول علیه السلام په دې ورځو کې جهاد د الله په لاره کې قتال د نفلونو ته نه رسېږي. عجیبه خبره ده، یو طرف ته یو مسلمان نفلونه کوي، بل طرف ته مجاهد جهاد کوي. رسول الله علیه السلام فرمای ولل جهاد فی سبیل الله. د دې عشرې نفلونه، د دې عشرې تلاوت، د دې عشرې ذکر، د دې عشرې سبحان الله ویل د جهاد فی سبیل الله نه غوره عمل دی. څومره قیمتي ورځې زموږ نه ضایع شي او تېرې شي. د دې ورځو تلاوت د جهاد نه غوره دی، د دې ورځو روژه د جهاد نه غوره ده، د دې ورځو صدقه د جهاد نه غوره ده. خو یو مجاهد به غوره الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. یو مجاهد به غوره. کم مجاهد چې په دې ورځو کې جهاد ته لاړ، خو شرط څه دی؟ خرج بنفسه، په خپله لاړه، وماله، روپۍ خپلې دي، اسلحه د خپلو روپو ده، بل چا نه ده ورکړې، د چندې نه ده، پیزار او بوټان د خپلو روپو دي، ګولۍ او مرمۍ د خپلو روپو دي. جهاد یې وکړه، لسو ورځو کې شهید شه، واپس کور ته رانغی، دقه مجاهد غوره دی. د دې ورځو شهید صرف غوره دی، باقي د دې ورځو د مجاهد نه د عام مسلمان نفلونه غوره شو. ولې؟ الله رب العالمین هر چا ته یو موقع ورکړي. د مجاهد ټول عمر مقام اوچت دی، هر ورځ مقام اوچت دی. د مجاهد درجه اوچته ده. الله مؤمنانو ته داسې ورځې ورکړي چې سپین ږیری به د جهاد موقع به نه وي، د جهاد اسباب به نه وي، لاره به نه وي، څوک به دې نه پرېږدي، جذبه به دې ډېره وي. دا لس ورځې رالې که جهاد ګټي، د جهاد اجر ګټي، د جهاد ثواب ګټي، راشه نفلونه وکړه په دې ورځو کې، روجې ونیسه. رسول الله علیه الصلاة والسلام بنده حیران شي چې داسې یو انسان چې ګناه یې نه وه، داسې یو انسان چې جنت ته اول قدم هغه اخلي، داسې یو انسان چې الله ته په کائناتو کې خوښ انسان هغه و، خو د دې عشرې د ذوالحجې 9 روجې پوره نیولې، یوه روجه هم ترې نه پاتې کېدله. لسمه ورځ بیا د لوی اختر ده، 9 روجې به رسول الله علیه السلام. په دې ورځو کې تکبیرات، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر
ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. دا تکبیرات دا چې څنګه عشره شروع شي د نن شروع شوي دا تکبیرات شروع دي ته مطلق تکبیرات وای. مطلق څه معنی؟ چې عشره د ذوالحجې شروع شوه نو دا ورځې جوړیږي، څوارلس ورځې جوړیږي، ته به دا تکبیرات شروع کړي. لس ورځې دا دي او څلور بیا اخوا دي شاته. مطلق تکبیرات، په لاره کې تکبیرات، په ګاډي کې تکبیرات، بازار کې تکبیرات وایا، دکان کې تکبیرات، په مزل کې تکبیرات، د خلکو سره په ولاړه ناسته کې تکبیرات وایا. مطلق ارزه کې وایا. او چې کله د عرفې ورځ راغله د عرفې د سحر نه به بیا د منځونو پسې لازمي شروع شي، هغې ته مقید وای، د منځونو پسې به بیا شروع شي. نو د دې ورځو عمل تکبیرات ډېر وای. عبدالله ابن عمر، ابو هریره رضی الله عنهما بازار ته به وتل، سودا به نه اغوستله، خرید و فروخت به نه کو، هیڅ به هم نه راوړل، هیڅ به هم نه خرڅول. بازار کې به ګرځېدل، دکانداران دي په غفلت کې به ناستو، دوی به ورتېرېدل، به ویل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. خلکو ته برایات شو، خلکو بم شروع. دا یو سنت عمل دی په دې عربي ملکونو کې. په ګاڼو باندې لوډ سپیکرې تړلي او دا تکبیرات پکې شروع وي. ولې مسلمانه چې تا ته رایاد شي، ما ته رایاد شي، او د تکبیر اجر واوره په دې ورځو کې. رسول الله علیه السلام فرمایي ما اهل محل قط ولا كبر قط الا بشر. مسلمان چې وایي لا اله الا الله په دې ورځو کې، مسلمان چې وایي الله اکبر، د هر الله اکبر نه رستو د تزیره ملاویږي. صحابه کرام وایي بالجنه، د جنت زیره. رسول الله علیه السلام فرمایي نعم، د هر الله اکبر پسې دته اواز کیږي و مؤمنه ته جنت شو. الله اکبر، الله څومره لوی دی، دا وخت را نه ځای نشي. د شمار ورځې دي په تکبیراتو یې تېرو. کور ته ننوتو، زنانه دي، بچي دي، مسي دي، تکبیر یو ځل دوه ووایو چې خلکو ته رایاد شي. دسترخوان ته کینو، ډوډۍ کې انتظار دی، دا انتظار په ګپ شپ تیر نه کو، یو ځل تکبیرات پکې ووایو. په لاره کې تکبیرات، سورلی را سره کېناسته په ګاډي کې تکبیرات ووایو، ډرایور سره موږ کېناستو تکبیرات ووایو چې هغه ته رایاد شي. دا اعمال دي د دې ورځو، دې ته د مسلمان توجه وي. په دې ورځو کې روجې ډېرې ونیسو. دا 9 روجې دي، نن سبا د عرفې پورې، چې په دې 9 کې دې څومره ډېرې ونیولې ډېر اجر. که دې 9 ونیولې، 8 دې ونیولې، و په څومره چې دې الله وس برکړي. غفلت ونه کړو. شیطان به راځي موږ ته به دا وسوسه را اچوي چې دا خو ګرمي ده، د جون میاشت شروع ده، او مسلمانه د آړ، د پشکال، د بادرو هغه سختې سختې د رمضان یو میاشت روجې تا نه دي نیولې. موږ پې نه یو مړه شوي، موږ پې نه یو کم شوي. مهربان رب ته وګوره، موسم بدل کړي. رحمان او رحیم رب ته وګوره، ورځې بدل کړي، یخې کړلې چې روجې رانه پاتې نشي. د دې ورځو یو بهترین عمل قربانی. د قربانی اراده وکړو، د قربانی نیت وکړو، د وسنه عزم وکړو چې زه به قربانی کوم. رسول الله علیه السلام ځکه فرمایي ما عمل ابن آدم
يوم النحر عملا احب الى الله من اراقه الدم د لوی اختر په ورځ په ټولو عملونو کې غوره عمل بهترین عمل اوچت عمل الله ته خوښ عمل اراقه الدم د وینې د تویولو نه خوښ عمل الله ته نشته الله ته افضل عمل هغه وینه تویول دي الله خپل نبی علیه السلام ته فرمایي وانحر قرباني وکړه قرباني ورځ لا پکې شته فاصله پکې ده ټیم پکې ده او چې ورځې پکې وي نیت برابرېږي دا نیتونه او زړونه بدلیږي را بدلیږي سحر به د یو سړي ته نیت ډېر بدي خو غرمه به د ورته الله دا نیت صفا کړي ماښام به د ورته نیت بدي سحر به د ورته نیت صفا شوی زمونږ او ستاسو نیتونه اوړي راوړي قرباني ولې کوو الله موږ ته فرمایلي فصل لربک وانحر که مونځ کې که قرباني کې د چا دپاره لربک د الله دپاره وکړه شیطان را پسې دی دشمن را پسې دی اول مو قربانۍ ته نه پرېږدي بهانه غریبي قرباني مه کوه کور دې خپل نه دی قرباني مه کوه لا کاروبار دې نشته قرباني مه کوه قرضونه دي در باندې قرباني مه کوه زامن دي زلمي دي ودونه به وله وکړي قرباني مه کوه نوڼه دي پیغلې دي هغه به واده کې قرباني مه کوه دا یو څو روپۍ دي مړې ژوندي له به پکار شي اول خو هم دې ته نه پرېږدي بیا چې کله موږ قربانۍ ته تیاریږو نو زمونږ نیت تباه شي قرباني کوم ولې کوم تربورانو ټولو څاروي راوستي دي فلان کې خان د تره زوی فلان کې د تره زوی فلان کې د تره زوی بیا به راپورې خلک خاندي لاړو عمل تباه شي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين منز قرباني وینتو یول ساروی علالول ساروی راوستل ساروی ذبح کول لله رب العالمین دا بدا الله دا پار الله منگا تفرمائی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وذو قرباني والو ساروی مچ راوستی دی راولی میخ راولی غیان راولی اوخان راولی گڑان او چیلی راولی تا کله فکر کړی دی لن ينال الله لحومها تا چې دا کومه قرباني وکړه دا کومه اضحیه دې وکړه غوښه ډایرکټ ستا د قربانۍ غوښه اسمان ته نه ده روانه لن ينال الله لحومها غوښه خو بره نه ده روانه که ولا دماؤها پنځه څاروي الالومه د وینو لختې تې روان دی دا وینم اسمان ته نه خیږي غوښه تا ته پاتې شو وینه وبهېدله غوښه د ده داسې پاتې شوه چې د اډوکو سره هم دته پاتې شو د سرمنې پورې په میاشتو میاشتو به د کور کې پرته الله فرمایي ما ته پکې یو شیز رارسي ولكن يناله التقوى منكم ومؤمنانو غوښه ستا وینه ستا څاروی ستا خوند او مزه تا واخسته موړ ته شوې خپلوانو کره تا ولیږله فرج او پریزر تا ډک الله فرمای ولکن یناله التقوى ستا په دې ټول څاروي کې یا مسلمانه ستا د زړه نیت او اخلاص ما واغست فتویبو بها نفسه رسول الله علیه السلام فرمای د زړه په مینه باندې لګ وکړه په شوق وکړه په خوشحالۍ وکړه په ځان یې مه بوج کوه
په ځان باندې بوج مګڼه الله ته تقوا رسي او زمونږ تقوا زمونږ اخلاص د قربانۍ څخه خرابوي ریا ښودنه نوم شهرت اے مسلمانانو داسې مسلمانان هم شته په حق قربانۍ کې د قربانۍ په څاروي کې دروغ وی لګي څاروی به راولي په 1.5 لک روپۍ به اغستی وایي 2 لکه روپو پورې وش سلفو به د قربانۍ څاروي ریټ چاته نه ښوده زمونږ د دین داسې مشرانو ریټ به چاته نه ویلو چې په دومره مې اغستی ریا پکې رانشي دا پټ وساته نو موږ پسې یو مصیبت دا راپسې دی چې بیا به موږ برید تاوو څاروی مې راوستی دی په دومره لاکه روپۍ په دومره 1000 روپۍ ثواب تباش بل راپسې څه دي په خپو کې او په غاړو کې به ورته ګونګروګان واچو ګنټي به ورته واچو بنګړي به ورته واچو مازیګر او سحر به د خلکو د کورونو مخې ته تیرو د دکانونو مخې ته به ګرځو او هغه به شرنګ شرنګ کوي او خلک به ورته متوجي او وایي به غویا دسي جوټه دسي اوښ دسي پکاري او زمونږ په زړه کې به دقه راځي چې خلک یې وګوري دا پټ وتړه ته تهجد پټ نه کې ته څومره اعمال پټ کې کال کې دا یو عمل دا لږ پټ کې چې ضرورت نه ومې راوباسه چې ضرورت نه ومې را بهر کوه او بیا پکې ګناه دا ګونګروګان او بنګړي او د شرنګ شرنګ آلات حیواناتو ته اچول رسول الله علیه السلام فرمایي د کم حیوان په غاړو کې چې دا پراته ملائک دغه ځای له نه راځي په کور د ملائک بند شو راوستی د قربانۍ څاروی دی او ګونګروګانې ورته اچولي دي ملائک بند شو بیا راپسې دشمن راپسې دی او د دې دشمن نه په دې ورځو کې بچ کېدل ګران هم دومره نه دي ډېر اسان دي ډېر اسان دي یو عزم غواړي صرف د زړه اراده غواړي چې منډۍ له لاړ شي یو څاروي پسې 14 کسان لاړل د کور هلته به ودرېږي د څاروي سره به تصویر والي پکچر به وباسي بیا یې چې راولي نکریزې به پرې ولګوي بیا به یې تصویران والي بیا به انټرنیټ له ورکړي بیا به فیسبوک ته ورکړي بیا به واټساپ باندې نشر کړي و زما مسلمان ورو د څاروي تصویر منګه واغست خیر دی سوچ پې وکړه او فیسبوک ته دې ورکړي او خلکو ولیکل چې نایس ویری نایس ماشاء الله لایک فلان فلان ډیر ښه ډیر مزیدار ډیر اعلی زبردست دای دې ته ولیکل د قیامت په ورځ رسول الله علیه السلام فرمایي الله به سخي راولي سخي چاته وایي چې د الله په نوم مال لګولی سخي صاحب به راولي الله به ته تپوس کوي وسخي تا څه کړي الله 3 غویان مې راوست ابل به وایي 15 غویانو هغه بل به وایي 10 جوټې وي هر کال 20 ګډانو 15 1 2 الله به ورته وایي کذبته دروغ وې دروغجنه زما په نامه دې روپۍ هم نه ده لګولې تا روپۍ د دې دپاره لګولې لیقال چې خلک وایي جواد ډېر سخي دی او خلکو وقد قیل کمنټونو کې درته ویلي وو په کمنټونو کې درته لیکلي وو چې ماشاءالله ډېر ښه زبردست ویری ګډ ویری نایس فلان دا الفاظ درته لیکلي وو ورشه د دې قربانۍ اجر د هغه خلکو نه وغواړه ما سره د اجر نشته ملائکو ته به ووایي
دا را سملوئ نو سکور کوي الټا کوي او جهنم ته پړ مخې وغورځوئ او د جهنم اور اول د ده نه بل کړي. حج تباه شو، عمرې تباه شوې، منځونه تباه شو، تقریرونه هم تباه شو، نفلونه هم تباه شو، قرباني هم تباه شو. خیر دی په دې اختر کې عزم وکړه، اراده وکړه چې زه به د دې څاروي تصویر نه وباسم، زه به د دې تصویر فیسبوک ته نه اپلوډ کوم، زه به د دې تصویر چا ته نه لیږم، دا زه داسې صدقه کوم. و کسان به د عرش د سوري د لاندې ناست، و کسان ورجل تصدق بصدقة على يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. یو د عرش د سوري د لاندې به څوک ناست، هغه مسلمان چې داسې صدقه وکړه پټه پټه چې خلاص ورکړه خو ګس لاس خبر نشه، ګس لاس ته پته ونه لګېدله چې دوی خلاص څه ورکړي. دا څومره فاصله ده د لاسونو، دا لاس دې خبر نشه، دا لاس دې خبر نشه. الله مونږ لاس پرېږده، مونږ چې زمونږ نه په بل وطن کې مسلمانان دي هغه مونږ خبر کړه، د بل ښار او د بل صوبې مسلمانان هم مونږ خبر کړه، هغه چې مو نه پېژندل هغه هم رانه خبر شو. نو اعمال تباه نه کړو. دا قربانۍ دا څاروي دا صرف د الله دپاره، د الله د رضا دپاره چې الله ته پې راضي شي، ته په دې باندې خوشحاله شي. پټې وساتو. مسلمان چې ذبحه کوي د هغې تصویر هم علي او بیا به یې ورکوي، نو بیا چې غوښه وړه کوي سات په ده باندې نه تېرېږي چې د هغې تصویر والي هغه هم ورکړي. الله اکبر. رسول الله علیه السلام فرمایي قیامت ورځ به الله عز وجل ته به ملائک کتابونه راوړي، غټ غټ کتابونه به راشي. الله به وفرمایي اطرحوا هذا، دا وغورځوئ، دا کتاب وغورځوئ، دا وغورځوئ، دا فلانکې کتاب لرې کړي. هغوی به وایي ملائک به وایي الله دا خو نیکۍ دي، په دې کتابونو کې صدقه لیکلې ده، ذکر دی، دعا ده، حج دی، عمره ده. الله به وغورځوئ دا کتابونه. ملائک به تپوس کوي چې الله دا خو ټولې نیکۍ دي، زنا پکې نشته، قتل پکې نشته، غلا نشته، سود نشته، شراب نه دي، ګناه نه ده، ټولې د نیکۍ کتابونه. الله به ورته فرمایي وغورځوئ دا کتابونه، زما مخې ته به هغه کتاب راوړئ او هغه کتاب به زه قبلوم مبتغي به وجهي، چې کم عمل صرف زما د مخ دپاره شي، چې د بنده د مخ دپاره وشي، د فیسبوک دپاره وشي، د کمنټ او د لایک دپاره وشي، دا زه نه قبل. قرباني شیطان را پسې شي چې غریبي، نو قرباني به څوک کوي؟ نصاب به صحیح، قرباني واجبه ده که نه ده؟ مسلمان وروره قرباني په تا واجبه ده، په ما هم واجبه ده، په هر مسلمان واجبه ده چې الله عز وجل چاته استطاعت ورکړي. ولی فصل لربک وانحر، امر ده، امر د وجوب ده پاره. الله وی دا قرباني وکا. رسول الله علیه السلام فرمایي من کان له سعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، چې الله وس در کړی دی، پراخي در کړی ده، استطاعت در کړی دی، او دی انسان او دی بنده قربانی و نکړه، رسول الله علیه السلام فرمای فلا یقربن مصلانا، عیدګاه لمه راځه مانځله د اختر. ستا اختر نشته دی نو ته کپړې سره اغوندې، ته خوشبویانې ولې لګې،
ته سحر غسلونه ولې کې چې سره د وسه سره د طاقته سره د استطاعت تا قرباني پرېښې ده منزل هم راځه ضرورت نشته فلا یقربن مصلانا رسول الله علیه السلام فرمای زمونږ عیدګاه ته مه راځه قرباني په چا واجب ده نصاب یې څومره دی چې بنده سره 100 روپۍ وي دی قرباني وکړي عزتمند په شریعت کې د هر څه دپاره نصاب نصاب زکات به کله ورکې په روپو کې 100 روپۍ چې د سره وي زکات به ورکړي شریعت درته وایي 52 نیمې تولې چاندي 52 تولې چاندي چې نن په څه ریټ میلاویږي مثال 2000 روپۍ ریټ شي د دې چې څومره روپۍ جوړیږي که دغومره روپۍ تا سره وي د ضرورت نه سیوا زیاتې او یو کال پوره 12 میاشتې تېرې کړې تا کره پرتې وي د دې نه په 40 روپو کې 1 روپۍ ورکړي دا د روپو نصاب دی اوښان لري کله به زکات ورکې یو اوښ کې زکات نشته په 2 کې هم نشته په 3 کې هم نشته په 4 کې هم نشته 4 اوښان خو د لکونو روپو دي وایي زکات پکې نشته نصاب دی چې کله دي اوښان 15 شول او کال په تیر شه نو بیا به د هغې نه زکات ورکړي غواګانې شریعت نصاب ښودلی دی چې غواګانې دي 100 غواګانو ته ورسېدلې بیا زکات ورکړي غنم جوار 14 منه نه چې کم دي 10 منه وشو عشر نشته پکې 11 منه وشو عشر نشته 15 او 20 منه وشو نو بیا به په 10 منو کې 1 من ورکړي د هر څه دپاره شریعت نصاب ښودلی دی خو د 2 شیزونو نصاب یې نه دی ښودلی یو د سرسایي نصاب نشته او دویم د قربانۍ د اضحیې د دې نصاب نشته سرسایه به څوک ورکوي هر هغه څوک به سرسایه ورکوي نصاب یې نه دی معلوم مقدار یې نه دی معلوم چې ته سرسایه ورکړي او ستا د کور ګزاره 2-3 ورځې روانه نغرې دې بند نشي کټوۍ دې بند نشي سرسایه ورکړي قرباني به څوک کوي چې قرباني وکړي او د ده د کور یو څو ورځې ګزاره روانه دا به قرباني کوي د قربانۍ دپاره دا شریعت نه دی ویلي چې دومره لاکه روپۍ به د سره د قربانۍ دپاره دا شرط نه ده چې کور به دې خپلي داسې خلک شته د کرایه په کورونو کې اوسیږي او د کروڑونو روپو کاروبار د ورځې اړی راړی اوسیږي د کرایې په کور کې د کروڑاو روپو ګاډي ورسره دي په هغې کې ګرځي راګرځي شریعت دا نه دی ویلی چې کور به دې خپلي کور به خپلي قرضونه به یې پې 1 روپۍ به مو سره په کور کې نه او قرضونو کې به ډوبي او کور به هم خپلي قرباني پې نشته نو د قربانۍ دپاره نصاب هغه استطاعت دی وس طاقت رسول الله علیه الصلاة والسلام په هغه باندې ژوند کې داسې ورځې راتلې چې 6 میاشتې په کور کې اور نه بلېده خو رسول الله علیه السلام قرباني مدینه منوره کې په 10 کاله کې 1 کالم نه ده پرېښې هر کال 2 څاروي حلال کړي صحابه څومره غریبانانو غربت او فقر او لګه د هغوی د غریبۍ مثال نشته خو د دې غریبۍ باوجود هغوی قرباني نه ده پرېښې ته څومره غریبي د هغوی په کور کې صرف کجورې وي زمونږ مور بی بی عائشه رضی الله عنها فرمایي وای زما دې په الله قسمي ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض
الله اکبر. محمد رسول الله علیه السلام چې مدینه منورې ته راغلی دی د غنمو په ډوډۍ باندې 3 ورځې پرله پسې نه دی موړ شوی چې نن هم د غنمو ډوډۍ خوړلي سبا هم خوړلي تر مرګه پورې رسول الله علیه السلام د غنمو په ډوډۍ باندې موړ نشي. د غنمو ډوډۍ په مړه خېټه ونه خوړه خو دغه هستی 1 کال قرباني نه ده پرېښې. حساب کوه د خپل روپو، حساب کوه د خپل خوراکونو. آیا قربانی کوم قرض راغستلی شم په ما قرضونه دي قرض وکم؟ بالکل راغستلی شم. ما ورته هغه مسلمانان چې کور جوړو قرضونه کوو که نه کوو؟ کوو. د بچي واده له قرض کوو که نه کوو؟ څه وایو؟ الله به اخلاصوي، الله لوی دی، الله به اخلاصوي. د لور واده له قرض کوو که نه کوو؟ څه وایو؟ الله به اخلاصوي. بله خبره ده چې راشي قرض کوو څوک به اخلاصوي؟ الله. اما هغه الله دی د قربانۍ دپاره قرض وکړه الله به اخلاصي. برخه به پسوي 1,000 روپو نه خو به ګرانه نه، کمزوري برخه په 1,000 روپۍ ده. څومره قرضونه دي پته؟ لکاو. چې لکاو روپو کې راګیرې او ډوبې چې لکاو الله خلاصوي دا 30,000 روپۍ به هم خلاصې شي. چې لکاو قرضونه کوي د کور دپاره د واده دپاره دې کړي دي 50,000 روپۍ دا د قربانۍ ده. مه پرېږده، ځان مه محرومه کوه. دا د شیطان وسوسه ده درپسې دی. هغه ورونه چې هغوی په حج کې دي دا مسله خلک ډېره تپوسي د هغوی دلته بچي به قرباني کوي که نه بیا کوي؟ کله چې بنده حج ته لاړ شي زمونږ چې څومره حجاج دي دوی به د اختر په ورځ قرباني کوي خو دغې ته شریعت اصحیه نه وایي دا قرباني نه ده. څاروي به الالۍ خو دا قرباني نه ده. دې ته ویلی کېږي هدیه. د شریعت په اصطلاح او ژبه کې ورته هدیه وایي یا دم د شکر. دا د حج تمتع د وجې نه راځي. کله چې ته لاړې عمره دې وکړه. زمونږ چې څومره حجیان لاړل اول عمره کړې ده بیا به په 8مه 9مه ورځ احرامونه وتړي د حج عمره پسې حج 2 عبادتونه. عمره مستقل عبادتو، حج مستقل عبادتو چې 2 عبادتونه بیل په یو سفر کې الله در نصیب کړه نو یو شکرانه ورکا. شکرانه څه ده؟ د لوی اختر په ورځ یو څاروی حلال کړي. دې ته قرباني نه وایي، دې ته هدیه وایي. حجي به دا کوي. اوس هغه حجیانو چې دا وکړه په هغوی قرباني نشته. ولې؟ رسول الله علیه السلام او صحابه کرامو د لوی اختر په ورځ هدیه ذبح کړه. د حج تمتع دغه دم دا وینه تویه کړه. خدای پکې نه دی ویلی چې راځئ بل څاروی هم حلالو چې قرباني پرې وکړو. د حجي دپاره همغه قرباني هم شوه او همغه هدیه هم شوه. اوس خبره د کور ده. په کور کې خو بالغان بچي پاتې دي، ښځه پاتې ده او ورونو خو بیا لکاته ده. نو که کور کې چرته د وسو د اجي صاحب په کور کې دومره روپۍ وي چې بچي راوالي قرباني پې کوي یا یې قرض کولی شي او قرض یې خلاصولی شي لازما به هغوی قرباني کوي. او که چرته داسې حالات چې د سره څه ټولې د ځان سره وړي او بچي قرض نشي کولی بیا یې نشي خلاصولی نور په کور کې د روپۍ درک نه لګي نو په دغې کور باندې قرباني بیا نشته، فرض پې نه ده. بله مسله عمر د ګډانو د چیلو د دې بسو معتبري. رسول الله علیه الصلاة والسلام
د ټولو څاروو دپاره چې څومره په شریعت کې راغلي دي د هر یو دپاره عمر ښودلی دی. د ګډانو د چیلو دپاره رسول الله علیه السلام ګډان برامخ په دې کې جزعه په شریعت کې په عربی کې ورته جزعه وایي. عقبه ابن عامر رضی الله عنه فرمای زحینا مع رسول الله بجزع من الضأن، موږ د رسول الله علیه السلام سره قرباني وکړلې په ګډانو کې یو کلن ګډان موږ حلال. په ګډانو کې هغه ګډ باندې قرباني کیږي چې عمر یو کال ته رسیدلی. اگر چې بعض علماو جزعه شپږو میاشتو ته ویلې ده، چا 9 میاشتو ته ویلې ده، خو احتیاط او غوره خبره دا ده چې ګډ کې د یو کال نه کم قرباني پې مه کوم، او چې د یو کالو نو بیا پې قرباني وکړو. صرف په ګډانو کې د عمر خبره راله د یو کال، د دې نه چې پورته او خامخا پې کېږي، خو چې د کال نه کم قربانۍ نه ځان وساتي. پاتې شو چیلي، بزې، غواګانې، میخې. د هغې دپاره شریعت موږ او تاسو ته دو دان ته 2 غاښې ویلي دي. هلته غاښونه معتبر دي. رسول الله علیه السلام په دغه حیواناتو کې چې څومره دي، چیلي، غواګانې، میخې، سخوندر، اوښان، په دې کې رسول الله علیه السلام موږ ته ثاني فرمایي لا تذبحوا الا مسنه. مسنه حلال کوي. مسنه 2 معنی ور کوي. د مسنه یو معنا ده 2 کلن، 12 میاشتې، 12 میاشتې، 40 میاشتې چې په تېرې شي 2 کلن. یو معنا د مسنه د 2 کلن عمر ته وګوره. بعضې علماء کرامو د دین مشرانو دا وویلې چې د څاروي عمر معتبر دی، غاښونه نه دي معتبر. عمر ته به ګورو چې پوره 40 میاشتې پې تېرې شو او د دې نه واوړېد او 2 کلن شو، قرباني پې کېږي. دا قول چې کوم علماو فرمایلی دی، الله دې هغوی وبخي، الله دې جنت ورکړي، خو خبره خطا ده، خبره کمزورې ده. په دغه حیواناتو، غواګانو، غویانو، میخو، سنډاګانو کې او په چیلو کې عمر نه دی معتبر. سنی دویمه معنا ده غاښونو ته وایي، 2 غاښې معتبر. غاښونه به شرط د هغې دپاره. ولې؟ څومره چې د لغت کتابونه دي، هر یو کتاب چې وګورئ نو هغوی فرمایي سنی څه ته وایي؟ سنی هغه حیوان ته وایي چې د هغه د لاندې غاښونه د پیو وغورځېږي او 2 پلن غاښونه راوخیږي، دا به 2 غاښې شي. که دا په 2 کاله وشو، که دا په 2.5 کاله وشو، غاښونه معتبر دي، غاښونه غوره دي. د عمر خو پته نه لګېږي. او بیا په دې منډیانو کې او بیا په دې مسلمانانو، دا هغه مسلمانان دي چې د غوا او د میخې لکۍ کټ شي نو پردی لکۍ ورپورې په تار تړي او په تای در خرڅوي. دا هغه مسلمانان دي چې د څاروي ښکر مات شوی دی، هغه ښکر یې په LP باندې کلک کړی دی او په تای در خرڅوي. دا هغه مسلمانان دي چې څاروی غاښونه نه غورځوي او دې ظالم وټکول په کاڼو، ویټکول او ته وی غورځول د وخت نه مخکې، او تا ته وی غورځولي دي بس. نو د ده په قسم، د ده په قول،
د ده په خبره اعتبار نشته چې دا د 2 کالو دی. اے مسلمانانو، موږ ته په دې ورځو کې ټلیفونونه خلک تپوسونه بار بار کوي چې څاروی دی او ښایسته دی او غوړ دی او غټ دی، غاښونه شته؟ وایي نه غاښونه یې نشته. خو دا سړی وایي د 2 کالو دی. په دې خبره لږ فکر وکړه. زمونږ دا ورونه چې د څاروي نه تاویږي او بې غاښو څاروي ته اوړي راوړي، ولې؟ دا لږ ارزانه دی. رسول الله علیه السلام فرمایي غوره قرباني هغه ده اغلاها و اسمنها، چې کومه ته په روپو کې ګرانه والي او سورب چاک غوړ او ښایسته څاروی والي. ته چې وایې چې یاره غاښونه خو یې نه دي کړي خو 2 کالو دی، غاښونه خو یې نه دي کړي او د 2 کالو دی، ته ترې ځکه اوړې راوړې چې دا ارزانه ده. مشکوک حیوان، شکی حیوان، دا ارزانه ده. دا پرېږده، څاروي خو سلک نه دي، د شک نه راوځه، یقیني څاروی وګوره چې صفا غاښونه یې راختي. مسلمان به تاویږي را تاویږي د مشکوک، یاره غوږ کې لږ کټ دی، پلانکي ځای کې کټ دی، څه وکړې په دې باندې؟ دا لږ ارزانه دی. موږ د الله سره هم دوکه کوو، خلکو سره خو دوکه کوو، اوس دلته الله سره لږه دوکه وو. ولې؟ نوم وکړمه، قرباني مې وکړه، نوم وکړمه، څاروی مې راوسته، تصویر به والم، په فیسبوک به هم ورکم چې څاروی مې راوسته، خو د څاروي غاښونه یې نشته. دا هغه دوکهمار مسلمان دی. په دې ځان تېر باسي چې ره پلانکي راته وویلې ما کور کې ساتلی دی، سوداګرو بیپاریانو یو څاروی هم په کور کې نه یې ساتلی. نو ښه خبره دا ده ورونو چې د څاروي دپاره 2 غاښونه، 2 دان ته 2 غاښې، دا به شرط شي. بله مسله چې هغه هم ډېره ضروري ده، د مړو دپاره قرباني. والد صاحب وفات دی، مور بی وفاته ده، یا د نبی علیه الصلاة والسلام دپاره قرباني کول. مسلمانانو هر عمل زمونږ اله ثواب شي، اله به پې موږ ته اجر میلاو شي، اله به الله زمونږ نه راضي شي چې کله زمونږ عمل د رسول الله علیه السلام د طریقې سره برابر شي. د رسول الله علیه السلام ژوند ګورو، آیا رسول الله علیه السلام د خپلو مړو دپاره قرباني کړې ده که نه؟ د هغه مړي څوک؟ زه پلار خو کافر وفات شوی دی، نیکه یم کافر دی، مور یم د کفر په حالت کې تللی ده، خو تره امیر حمزه رضی الله عنه خو شهید شوی دی. آیا محمد رسول الله علیه السلام په ژوند کې د تره دپاره قرباني کړې وه؟ قطعا یې نه ده کړې. په ژوند کې 2 بیبیانې وفات دي، زینب او خدیجه رضی الله عنهما. بیبي او دا بیبي داسې ورته ګرانه وه خدیجه رضی الله عنها چې کور کې به یې څه ښه پاخه کړل، نو رسول الله علیه السلام به امر وکړي چې دا ترکاري او سالن دا چې تاسو پخ کړی برابر کړی دی دا راوالی او د دې نه څه ناڅه د خدیجې دوستانو او ملګرو کره ولېږئ چې د یو بیبي بس د مرګه دومره خیال ساته، د هغه بیبي دپاره رسول الله علیه السلام قرباني نه ده کړې. رسول الله علیه السلام به 2 قربانۍ هر کال کولې، په خپل لاس به ذبحه کولې، چاړه چې به یې راښکله مخکې به یې ویلې اللهم لک ومنک، الله ستا دپاره، ستا د طرف. دا یو من محمد و آل محمد، زما او زما د کورنۍ، او دا بل زما په امت کې د هغه چا چې موحد دی، مشرک، قبر پرست، پیر پرست، تعویذ پرست نه دی، الله دا یو څاروی مې د ټول امت شي. دې ته وایي د نبي خصوصیت، دا د پیغمبر خصوصیت دی. د نبي یو څاروی، یو چیلی د ټول امت دپاره په اجر کې پوره دی. ولی نبی ته دا خصوصیت ورکړو، 9 ودونه کړو، موږ ته د 4 نه زیات اجازت نشته.
په نبی باندې تهجد فرض موږ ته فرض نه دي موږ ته نفل د الله د پیغمبر علیه السلام خصوصیات نو هغه چې د امت لپاره کوله الله هغه ته دا خصوصیت ورکړو خو امت ته دا نه دی ویلي چې تاسو څاروی د نبی په نامه باندې حلال کړئ د مړو لپاره قرباني مه کوه علي رضی الله عنه به هر کال د نبی علیه السلام لپاره قرباني کوله خو څه به ویلې اوصاني ما ته رسول الله علیه السلام وصیت کړی ګوره ابو بکر صدیق نه کوي چې سخرې دی عمر فاروق هم نه کوي عثمان هم نه کوي علي کوي ولې وصیت ورته شوی و که چېرته ستا پلار یا مور یا زوی یا ورور تا ته وصیت کړی و چې هر کال زما قرباني کوه بیا یې کوه بیا اجازت شته د مړي د طرفه که تا ته وصیت او حکم پاتې و چې زما قرباني وکړه بیا به قرباني کوي او چې وصیت او حکم یې نه دی پاتې نو قرباني مه کوه ولې ستا که پلار وفات دی که ستا مور وفات ته او ته هر کال قرباني کې د هغوی لپاره مستقل څاروی مه راوله ضرورت نشته دا ته چې کوم څاروی ذبحه کې خود په خود ډایرکټ ستا مور او پلار ته الله اجر ورکړي د نبی علیه الصلاة والسلام په نوم باندې مه خاص کوه د هغه نوم پې ماله زمونږ په هر عمل کې په هر ذکر تلاوت دعا کې د الله د پیغمبر پوره حصه ده مونږ قربانۍ د هغه د وجې نه کوو چې هغه مونږ ته نه وی ښودلی مونږ قربانۍ څه پېژندلې مونږ مونځونه څه پېژندل نو دا مسلمانان په دې کې خطا کېږي یو بله طریقه وکړو خامخا دې په زړه کې ارمان دی د قربانۍ د څاروي روپۍ راواله یا پې څاروی واله په منډۍ کې د پلار د طرفه دا صدقه که یو غریب لی ورکه چې مسلمان وروره دا 1,00,000 روپۍ واله دا 15,000 روپۍ واله او ځان له پې څاروی واله ستا د پلار ستا د مور صدقه شوه او د دې مسلمان اوس یو قرباني وشو دا یو طریقه کېږي څاروی واله مسلمان لی ورکه چې دا ستا زما د پلار دپاره صدقه ده د مور دپاره مې صدقه ده هغه مسلمان قرباني او اوسیه وشوه او ستا پلار ته د صدقې اجر میلاو شو بله مسله مسلمانانو شراکت به د چا سره کوو برخه د چا سره ونیسو عزتمندو رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي لا تصاحب الا مؤمنه و مسلمانه مرګرتوب د مؤمن سره وکړه دوستی انډیوالي فرندشپ دا به د مؤمن سره جوړه ولا یاکل طعامک الا تقی ډوډۍ چې خوري په نیک سړي باندې وخوره چې سکي په نیک سړي باندې وسکا اوبه چې سکي په چا نیک سړی وکړه مرګرتوب د نیکانو سره وکړي نو قرباني دا خو عبادت شریکول دي د هغه سړي سره چې حرام خور دی سود خور دی غل دی ډاکو دی په لویه سطح باندې روپۍ ټوله د حرامو ده د ده سره شراکت مه کوه دویم بد عقیده دی مشرک دی غاړه د تعویذونو نه ډکه ده لاس د تعویذونو نه ډک دی د بچو په غاړو کې تعویذونه هر جمعرات په زیارتونو ګرځي باباګانو لځي دربارونو درګاونو لځي د دې مشرک د دې بدعتي سره هم شراکت برخمن نشي قرباني مزایک ځان له یو لشل زر روپۍ تاوان ورک خلک به نه پیدا کیږي لګ به تکلیف به ځان له ورکې او خپل قرباني ما بربادو د خلکو سره زمونږ دا ژوند څه عجیبه ژوند دی داسې تیر شو جومات کې نیکان مسجد کې نیک عمله په هر ځای کې نیک عمله خو په غم ښادۍ کې چې غلط خپلوان دی زمونږ خپلوان په قربانۍ کې چې غلط سړی دی بد عمله دی بلمازه دی مشرک دی بدعتي دی حرام خور دی
روپۍ ټوله د سود او د حرامو ده موږ هم هغه پسې زور کوو د هغه سره څاروي الو نو خپلې قربانۍ خرابې نه کړو ضایع نه کړو بله مسله کم عیبونه دي چې په څاروي کې وګورو 4 عیبونه اتفاقي رسول الله علیه السلام فرمایي هغه حیوان چې ښکارا په سترګو کې نقصان په خپو باندې ګوډ دی مزل نشي کولی خوار دی ټپ دی کمزوری دی داسې حیوانات رسول الله علیه السلام فرمایي د دې نه تاسو ځان وساتئ مریض دی مرض پکې دی د خارخ یا بله بیماری ده پکې دویم هر هغه عیب چې په غوږ کې راته او په سترګه کې علي رضی الله عنه فرمایي موږ ته رسول الله امر کړو امرنا رسول الله ان نستشرف العين والاذن دو ځایونه به سم ګورو یو به سترګې پوره ګورو او دویم به غوږونه پوره ګورو دا دوه کتل مکمل وکړه چې سترګې کږې نه وي ړنده نه وي کاڼه نه وي شیړه نه وي دا سترګه پوره وګوره دویم غوږ په غوږونو کې رسول الله علیه السلام المقابله المدابره شرقا خرقا د مخې نه غوږ کټ دی قربانۍ دپاره ماله د شا د طرف نه کټ دی ماله سوری پکې دی غوږ کې می اخله د لاندې نه کټ دی می اخله دا دوه ځایونه مکمل وګوره سترګې او غوږونه مسلمانان به ځي هماغه څاروي ته به ودرېږي چې د چا په غوږ کې کټ لګېدلی ولې هغه لږ ارزانه دی ځي او ځي به چې په سترګو کې فرق دی هماغې نه به تاویږي او بیا به شیخ صاحب پسې ټلیفون کوي چې څاروی دی او ډېر ښایسته دی او ډېر مزېدار دی خو دې غوږ کې لږ کټ دی او سوری دی ښایسته غم نه یې راغستی دا لږ ارزانه دی ته په دې ځای کې د الله نه ګټه کوې اوس د الله نه پرېږده دا څاروی قات نه دی راغلی بل وګوره بل وګوره داسې څاروي چې غوږی کټي یا سوری دا خو په هغه وخت کې جایز شي چې کله د سره روغ څاروی نه میلاوي الله ته پاک شی ورکه الله ته ښایسته شیز ورکه الله ته روغ شیز ورکه باقي لکۍ کټ وه لاندې د اډوکې نه ښکته وایخله قرباني پې کېږي فرق پکې نشته ښکرې مات دی ښکر لاندې یو غوښه ده یو دا بره نوک دی دا ښکرې مات دی نیم کټ دی سوکه کټ ته وایخله قرباني پې کېږي فرق نه کوي نر حیوان دی خسی شوی دی ټکېدلی دی قرباني پې کېږي رسول الله علیه السلام خپله هر کال په داسې ګډانو قرباني کوله موجوعین چې هغه به خسیان شوي په هغې قرباني کېږي دا حیوانات ذبحه زنانه کولی شي که نشي زنانه قرباني کوي که نه کوي خاوند غریب دی وس نه لري زنانه به د خاوند په اجازتو تپوس پتې وکړي چې خاوند ما سره روپۍ شته دی ما جمع کړي دي یا سره دي را سره ډېر 18 تولې دي کوم پیسه یو توله به ترې خرڅه کړم یوه توله چې مې خرڅه کړله 3 کاله پې قرباني کېږي په یوه توله باندې 3 کاله 2 کاله قربانیانې کېږي دا زنانه به د خاوند په اجازت خاوند له زوی له ورور له پیسې ورکړي څاروی راوله خاوند غریب دی زنانه څاروی په روپو واغسته په دې قربانۍ کې خاوندم شامل شو بچم شامل شو او ښځم شامل شو او که خاوند کور ته مال راوست یو ګډې راوست دا د ښځم قرباني ده دا د خاوندم ده په دې کور کې 15 زامن دي واده کړي او شریک دي نغری شریک دی دسترخوان شریک دی کټوۍ شریکه ده ګټه او تاوان شریک دی یو پلار 15 زامن واده کړي 15 انګین دي یوې ښځه ده یو ګډې راوسته د ټولو ثواب وشي د ټولو اجر وشي ابو ایوب انصاري رضی الله عنه فرمای موږ به داسې کول
وروسته یې خلکو فخر شروع کړ دا بیل څاروی راولي هغه بیل راولي یو غوا یې راوسته یو غویه یې راوسته او په کور کې 10 بالغان دي 20 واده کړي دي چې هر څومره دي چې سرپرست یو مشر یو ګټه وټه ډوډۍ خوړل او دسترخوان او کټوی او نغری یو د دوی یو قرباني کافي ده ورونه دي ګټه تاوان دکان کاروبار نغری دسترخوان جدا ده او په یو قلا کې اوسېږي په یو کور کې اوسېږي اوس به هر یو ورور خپله قرباني کوي ځکه دا هر یو ورور ځان ته کور دی مستقل کور دی زنانه ذبحه کولی شي که نشي کولی شي زنانه چاړه په حیوان راکاږي بالکل یې راښکلی شي ذبحه پرې نه خرابېږي خو زنانه بې زړه دي چې په کور کې چرګ به حلاله راوبینیو وایي دوکاندار ماما له یې ویسه چې حلالي کړي ابو موسی اشعري رضی الله عنه حدیث دی بخاري کې زنانه وه شرمخ راغی په غره کې اوسېدله حمله وکړله د دې پر سارو په ګډه باندې ګزار وکړ شرمخ وتښتېده هغه ګډه ژوندۍ وه زنانه سره نور څه نه د غره تیره کاڼی وکته تیره تیږه راوایې غستله او په مرۍ ورته راښ کړله بسم الله الله اکبر ګډه خو یې حلاله کړه بچو ته یې ویلې خورئ لامه ګډه مې حلاله کړې ده چې د محمد رسول الله علیه السلام نه تپوس وکړم د ښځې د لاسه حلاله که ده رسول الله علیه السلام ته وفرمایل هغه ورته ویل بالکل حلاله ده زنانه هم ذبحه کولی شي که جرأت پکې او تکړه وي زنانه خو یې ځکه نه کوي چې زړه باندې کمزوري دي وینه نشي کتلی نو دا څه ناڅه مختصر او یو څو لنډ احکامو یو خبره بله شراکت کی نایی قصبګر د ده سره شراکت کیږي که نه کیږي دا زمونږ د پښتنو قانون دی یو د الله قانوني یو د رسول الله قانوني د الله او د رسول یو د پښتو قانون د الله او د رسول په قانون کې کلکم من آدم موږ ټول د آدم بچي و آدم من تراب آدم د خاورو پیدا دی موږ ټول د خاورو پیدا د الله او د رسول په قانون کې نایی قصبګر مزدور فلانکې نشته عربي په عجمي نه دی غوره عجمي په عربي نه دی غوره مالدار په غریب نه دی غوره سور په تور نه دی غوره ټول یو شانتي انسانان ان اکرمکم عند الله اتقاکم عزتمن به هغه چې څوک د الله نه ډېر یریده دینداره سړی به الله ته خوښي نو هغه ورونه چې هغوی یو کسب کوي قصبونه دي مشهور دي کولال دي نایی دی دیګونه پخی قصبګر دی بل قصب بل دا ټول حلال قصبونه دي جایز قصبونه دي قصبګر بی نایی بی کولال بی جولا بی بل بی ټول شپه به تهجد کړي د الله نه به یریږي زما استانه به غوره د دوی سره شراکت برخه نیول جایز دي خو په نایانو کې هغه ورونه یادو چې ګیرې نه خورئ خیر دی ګیرې مه خورئ ویښته واړه کوي سقاوه وچلوئ ګیرې مه خورئ دا د ګناه کار دی باقي د دې ټولو قصبګرو د دې ټولو مسلمانانو سره چې هر قصب کې اخته دی چې حلال قصب دی او د حرامو قصب نه دی د ده سره شراکت جایز دی که بعضې خبرې پاتې شوي نو بل هفته هم پکې شته انشاءالله هغه به بیا بل هفته بیان کو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين